Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, دا زمونږ چې کوم lecture دی lecture number 1 to 4 midterm والا for employee relation management. په دې کې مونږ دغه کو actually مونږ خو به ما به links share کول but only 2 or 3 students دی په کلاس کې راغلو specifically عبدالقیوم هغه هر کلاس ته راتلو نو تاسو بیا کلاس ته باندې راته maximum students دی د وجه نه مونږ recording به تاسو ته کوو هغه د تاسو سره شیر کوم خو پلیز میک شور چې تاسو چې کوم دغه کوي کنه د دې ریکارډینګز د عمر مطلب کلاس کې خو مونږ د ډیټیل سره ډسکشن کوو دا د یو جرنل ریکارډینګ وي if there are many other questions او یا څه questions راځي issues راځي بیا تاسو ما سره کانټیکټ کولی شئ اوس بیسیکلی زمونږ چې کوم ټاپک ته چې what is employee relations نو employee relation بیسیکلی دا مونږ دا بیسیکلی ته مونږ یو ډپارټمنټ ویلی شو یا سب فنکشن ویلی شو چې څنګه په یو ارګنایزیشن کې ایچ آر ډپارټمنټ وي داسې د امپلوي ریلیشن وي او سب فنکشن ویلی شي ایچ آر ډپارټمنټ سب ډپارټمنټ ته موږ ویلی شو خو دا بیسیکلی ودن ایچ آر وي یا د یو ارګنایزیشن یا لیګل فنکشن د یو ارګنایزیشن وي د بیسیکلی مین رول دا دی چې رد دی چې څومره issues راځي څومره grievances راځي څومره disputes راځي په employees کې او د management په منځ دی هغه هندل کوي دی هغه solve کوي دا department is responsible for handling of grievances conflicts between employees and the management نو employee relation موږ دې ته وایو employee relation focus چې کوم دی هغه په په دې باندې چې how creating and delivering practices کنه to the people to the employees او د هغه مین دغه دی چې یو مونږ different practices create کو هغه practices بیا مونږ deliver کو چې د هغه د وجه نه development راځي او development of maintaining positive relationships between organization and its people نو چې د organization او د people issue solve کیږي یا د employee issue solve کیږي هغه هم یو positive environment راځي نو employee relation رول دا دی اوس پکې اوس question راځي چې employee relation او HR به سیم راځي ځکه چې دا خو HR department ورته زیاتره خلک وي نو دی وایي چې employee relation is one part of HR department employer HR خو یو خپل ډپارټمنټ دی دا یو فنکشنز مونږ یې ویلی شو یا دې کې دنه سپریټ ډپارټمنټ مونږ ویلی شو نو دا مونږ دغه شنت ویلی شو کنه دا یو ارګنایزیشن یا د HR فنکشن ورته مونږ ویلی شو ځکه چې هیومن ریسورس چې کوم دی هغه ریسپانسیبل دی لکه مطلب د ټاسک سره هم وی چې کانفلیکټس ریزولف کول گریوینسز ریزولف کول خو هغه ریکروټمنټ اف نیو امپلوی سره هم دی هغه هینډلینګ اف ورک پلیس سیفټي هم دی هغه پیرول مینیجینګ هم دی هغه انفورسینګ کمپنی پالیسیز هم دی امپلوی ریلیشن کې مونږ صرف هغه ایشوز گریوینسز سولف کول چې یو پوزټیو ریلیشنشپ راشي اوس په دې سلایډ کې تاسو وګورئ چې دی وی چې امپلوی ریلیشن چې سټډي ده هغه د سټډي ده هغه بیسیکلی د رولز ریګولیشن سټډي ده چې په کوم باندې امپلویز او ارګنایزیشن چې کوم دي هغه یو بل سره مطلب کلیکټیولی کارو کې هغه گروپس کې وي او پرایورټي چې کوم وي هغه امپلویز ته ورکړي کیږي ټیک شو د یو انډیویډوال امپلوی ته دی دا خبره کوي چې بیسیکلی چې کوم د منیجمنت چې کوم خپل ویلیوز دي د ارګنایزیشن منیجمنت چې کوم خپل ویلیوز دي امپلویز او د هغه ترمنځ داسې ریلیشنشپ پکار چې د منیجمنت ویلیوز هم نه افیکټ کیږي امپلویز چې کوم دی هغه انډیویډوالي یا کلیکټیولی هغه هم کار کیږي خو تاسو به اوورال ویلیو به د منیجمنت ګوري لکه چې یو طرف ته انډیویډوال راشي او بل دی کې مونږه رولز ریګولیشنز ډسکشن کوو چې په کوم باندې به امپلویز او منیجمنت چې کوم دی د ارګنایزیشن هغه به اګریمنت راځي بل د دې کنسرن چې کوم دی هغه دار چې تاسو به د امپلویز یا د پیپلز چې کوم دی هغه به تاسو د هغه کمټمنټ لیول به اچیو کوئ چې هغه د ارګنایزیشن سره کمیټډ شي ځکه چې څومره یو امپلوی ارګنایزیشن سره کمیټډ وي هغه د بزنس اوبجیکټیوز او د هغه ګولز باره کې کار کوي نو چې هغه اتوماتیکلی چې یو امپلوی دی هغه کمیټډ دی هغه د هغه بزنس اوبجیکټیوز اچیو کول لپاره کار کوي د اورګنایزیشن ګولز اټینمنت لپاره به کار کوي ډیفرنٹ سچويشنز کې نو اورګنایزیشن پرفارمنس پخه کیږي بل امپلوی ریلیشن مینجمنت چې کوم دی بیسیکلی هغه د شور کوي چې اورګنایزیشن کې چې کله چینج راځي انټرنلی او ایکسټرنلی دی دا ایکسپټ کوي دا انشور کوي چې دا ایکسپټ شي او دا امپلیمنٹ شي
نو دغه حواله سره هم ځکه چې کلم چینج راځي نو ډیر زیات امپلویز چې کمی اغي بیا فوکس کوي چې را څوک چینج ريزिस्टेंस ته راځي کنه چې مونږ چې د لیبر یونین چې تاسو کوم ورته ټریډ یونینز دی بیا سټرایکس وغیرہ کوي نو د امپلوی ریلیشن کار دی امپلوی ریلیشن مینیجر یا د امپلوی ریلیشن ډپارټمنټ دغه یا دغه فنکشن دا کار دی چې دی دا ایکسپټ کی امپلیمنٹ کی انشور کی بل په دې کې چې کم دی دا د دې کار چې کم دی کنه لکه د اټیټیوډز ټو ورک اینڈ ریلیشنشپ هاف سرټنلی چینج دا 1970s نه پس په دې باندې ډیر زیات فوکس شروع شوی دی چې د دې چې کوم اټیټیوډ ریګارډینګ ورکس اینڈ ریګارډینګ ریلیشنشپس 1970s کې چینج شونه هغه ټایم نه به دا شروع کو چیرې او څنګه چینج شو بیسیکلی چینج دا سره چې تاسو کله کمپټیشن انکریز شو تاسو انټرنیشنل ټریډ بیریرز ډیر زیات شروع شو پبلک سېکټر د فاینانس ډیر زیات ایشوز رااله پرایویټ سېکټر سپیکټر ډیر زیات رالو های ویلیو لپاره ډیر زیات دغه رالو کنه ډیر زیات چینجز راتلو پکې ټیکنالوژیکل ایڈوانسمنٹ اکونومیکل ایڈوانسمنٹ یا دا ټول شیزونه کسٹمر ډیمانډز وغیرہ دی لپاره دغه د وجه نه هغه اټیټیوډ بیا چینج شو د ریلیشنشپس د مینجمنت او د امپلویز 1970s نه خو اوس د دې اډوانټیجز څه دي یو خدای اډوانټیج چې کله مونږ امپلوی ریلیشن خبره کوو نو مونږ دا خبره کوو چې یار د دې ترمنځ مونږ یو پوزټیو ریلیشنشپ پیدا کوو او چې کله پوزټیو ریلیشنشپ پیدا کوو مونږ هغه امپلویز لا ټریننګ اینڈ ډیولپمنٹ کوو میز د هغه سکلز انکریز کیږي د هغه ټالنت راځي بل هغه ته چې څومره د سکلفول کیږي نو هغه مطابق هغه های کوالټي سرویسز اینڈ پروډکټس بیا پیدا کیږي کسٹمرز لپاره یا امپلوی هغه مطابق کار کوي ایکسلنٹ کسٹمر سروس هغه ته ملاويږي فیډبیک پکې راځي فریکوئنٹلی اټ کوېسچنز انسر کیږي مطلب دا غي وی اف لایف یا وی اف ټاکینګ دا ټول چینج کیږي او دا ټول چې کله وشي نو د دې موږ ته فائدہ دار چې دا موږ ته هایر پروفټس راځي هایر ارننګز راځي د امپلوی ریلیشن مینجمنت دا دی او ته د امپلوی ریلیشن مینینګ دی سوي دی بیسیکلی دا وی چې دا یو فارمل اینڈ انفارمل ریلیشنشپ دی interrelationship between the regulation and relationship principally by means of collective bargaining managers and those whom they manage چې کوم management دی لکه managers چې کوم دی ټیک شو د اغي ترمنځ او د امپلویز ترمنځ چې کوم فارمل او انفارمل ریلیشنشپس دی دا بیسیکلی هغه ریفر کوي خودی پکې بیا ریګولیشنز او رولز او دا چې کوم څنګه مونږ هغه ذکر کړی و دا هغه بیسیکلی یو ذکر دی او په دې کې collective bargaining مطلب دا چې management منی اغي منی نو دغه ځای کې لکه دوه وین وین سچويشن ته راځي بل دی وی چیر د دې ډیفینیشن د وجه دا خبره کوي چې د یو وایډر سکوپ رالو انډستریل ریلیشن شراب ټیک شو ځکه چې دا د دې خو کنسرن بیا هر اسپیکټ سره رالو چې مینجمنت سره رالو مطلب هغه ډیسیژن میکینګ کې مرالو هغه آیډیا شیرینګ کې مرالو هغه فیډبیک کې مرالو نو دیټس وای دا خبره کوي چې د امپلوی ریلیشنشپ زیات سکوپ دی بنسبت انډستریل ریلیشن نه ټیک شو ځکه چې انډستریل ریلیشن از کنفاینډ to what هغه صرف او صرف چې کم دی مطلب زمونږ چې کم ایکسټرنل د غیر غیر سرکار ساتي خو امپلوی ریلیشن هغه بیسیکلی انساید هم مطلب ډیسیژن میکینګ شو فیډبیک شو انساید د اورګنایزیشن خپل سچويشن لپاره د اورګنایزیشن سچويشن لپاره دوانو لپاره هم چې کم دی هغه کار کیږي پکې But employer relation is confined to what they basically هغه د یو contractual obligation دی between employer and employee چې کوم organization کې دنه چې کوم employee دی یا چې کوم کس هغه employer دی خو د هغه contractual obligation دی بل communication policies practices دی پکې یو بل سره policies وغیرہ sharing وغیرہ کوي decision making کې به دی joint راځي problem solving کې به دی jointly کار کوي collective bargaining کې هغه څنګه ما خبرو کوي win win situation دوه طرف ته انډیویډوال چې کوم ایشوز راځي گریوینسز راځي پالیسیز راځي ډیسپلینری دا ټول چې کوم دی امپلوی ریلیشن بیسیکلی دې سره صرف کار ساتي ها the components of employer relation they use the four components the players mechanism action environment and bargaining power ٹھیک شو ها اوس دا four components د employer relation کې players سره شو First, there are players in employer relation. These players are us players پکې څوک دي یو individual employees شو ټیک شو employers شو چې کم چا سره تاسو کار کوي چې انډر تاسو کار کوي بل employees راځي دلته کې employer دی دا employees دي ټیک شو یو خدا موږ سره شو چې دا یو دی individual player دی د خپل benefit لپاره کار کوي employees به خپل benefit لپاره کار کوي بیا employees چې کم دي د خپل associations وی unions وی councils وی صحیح شو لیبر یونین چې کوم څه ته مونږ ویل کیږو یو دغه پکې پلیئر رالو دغه خپل هډ وی امپلویز خپل اسوسییشنز پکې رالو ټیک شو
دا خو ګورنمنت طرف نه راځي، دا پکې اورګنایزیشن کې دننه بیا خپل اسوسییشن او بیا پبلک باډیز دي چې کوم لکه ورکر ویلفیر بورډ شو، ای اس سی سی آی شو چې کوم د امپلویز لپاره بینیفټ لپاره کار کوي. نو دا خو زمونږ پلیئرز دي او د دې ټول مین مقصد دا دی چې اورګنایزیشن امپلویز نه غلطه فایده وانهلي او امپلویز اورګنایزیشن نه غلطه فایده وانهلي. دواړه یو بل لپاره کار کوي، دواړه د یو بل اوبجیکټیوز کمپلیټ کول لپاره، د یو بل ګول اټینمنت لپاره، د یو بل سکسس لپاره کار وغیرہ کوي. دا خو پلیئرز رالو پکې خدي پلیئرز چې کوم دي بیسیکلی دا اپریټ کوي په لیبر مارکیټ کې ان وچ دی اټمپټ ټو پروډکټ ایڈوانس دیئر ریسپیکټیو اکونومیک انټرست ټو ریلیټیو ایچ ادر. دا وګوري کوم اکونومیک انټرست شو یا ریسپیکټیو اکونومیک انټرست شو خو د یو بل دغه لپاره کار کوي. بل employees in the labor market have interest that is different from the employers. Both have a common interest in the survival. اوس employer چې کوم دی هغه بیسیکلی خپل اورګنایزیشن سره کار دی چې هغه سکسسفل شي، خو employee چې کوم دی هغه خپل ژوند لپاره تر سروایول لپاره کار کوي کنه. نو دې دا خبره کوي چې د خپل انټرست سروایول لپاره خود امپلویر لپاره خو کار کوي، خو تاسو به د امپلوي هم دغه کوي ځکه چې هغه په لیبر مارکیټ کې دی کنه، دا خو مین انټرست خپل امپلویر نه ډیفرنٹ دی. بیا دی به یو میوچوال انډرستانډینګ یا انټرست راشي ریزولوینګ د پرابلم لپاره the problem because not to do so will result in mutual destruction. اوس کو تا امپلوی دا سوچ کوي چې نه زه به صرف خپل ځان لپاره سوچ کوم، امپلویر لپاره نه کوم، او امپلویر و چې صرف زما اورګنایزیشن بیټر کیږي، امپلویز سره زما کنسرن نشته، دا یو میوچوال ډیسټرکشن ته راځي. نو پکای چې هغه میوچوال ډیسټرکشن په ځای مونږ میوچوال انټرست راوالو چې دا مونږ هغه برابر کو. That's why دی و چې دا میوچوال کانسنت پکار دی، میوچوال انټرست پکار دی پدې کې. حاجی نه اخو درته ما ویل جانو فهم ځان سره بوزه کنه بیهیویر لکه خامخا یو امپلوی دی بل امپلوی دی یو بل سره خپل د یو ریلیشنشپ ساتي. دې ته مونږ وایو سایکولوژیکل کانټراکټ بیسیکلی ریلیشنشپ among employees یا ریلیشنشپ of employee with the organization, relationship of employee with the employer, relation of employee with stakeholders. دا یو سایکولوژیکل کانټراکټ دی ته مونږ وایو. ټیک شو، دا یو unwritten expectations وي چې لکه یو بل سره written form کې نه وي، خو هغوی د یو بل benefits لپاره سوچ کوي، د یو بل ښېګړې لپاره سوچ کوي. څنګه مونږ مرګي چې یار دا زمونږ ملګری دی د سره خپل تعلق ښه ساتئ، کلاس فیلوز هم وي، ټیچرز شو، دا یو دې ته مونږ سایکولوژیکل کانټراکټ مونږ ویلی کېږو. These are job satisfaction, career progression and reward, relationships with managers, well-being, employee security, skill development, etc. and technological upgrading. په دې کې د امپلوی چې کوم دی هغه یو جاب سټیسفای یو امپلوی بل جاب نه سټیسفای نه بل امپلوی هغه لپاره کار وکړي چې خپل کیریر باندې فوکس وکړي. نور تاسو څنګه ام بي اي کوي، تاسو کیریر پروګریشن کوي کنه، تاسو په پروموشنز کیږي، نو یو خدغه شو ریوارډ وته ملاويږي، ریلیشنشپس مینیجر سره خکېږي، د هغې خپل سکیورټي د انکریز کیږي، هغې سکل ډیولپمنٹ راځي، ټریننګ اینڈ ډیولپمنٹ سره ټیکنالوژي اپډیټ کیږي، نو هغې ته په ورکینګ کې اساني وي. دا دې کې دغه هم راځي. سیکنډ چې کوم موږ سره بیا رالو میکانیزم رالو. اوس میکانیزم these are available to the buyer and seller labor service by which will govern the employee relationships at the same time accommodate that at their different economic terms. These mechanisms include consultation, employee involvement participation, communication process, collective bargaining and regulations. اوس میکانیزم د دې ورډ ډیفینیشن تاسو وګورئ کنه چې دا یو پراپر سیستم دی، میتھډ دی، پروسس دی. ټیک شو چې دا بایر سره دوه ته اویلیبل هغه دوه ته اویلیبل وي at the same time. خو دې کې دی خپل دوه چې کوم ډیفرنٹ اکونومیک انټرست دی هغه دوه دغه کوي کنه اکوموډیټ کوي. لکه مطلب تاسو کنسلټیشنز هم ورته ورکول شي، تاسو د امپلویز سره انوالو کول شي په ډیسیژن میکینګ کې، تاسو د هغه خپل پارټیسیپیشن کول شي، کمیونیکیشن پروسس تاسو څنګه اخی دی هغه ډایرکټ تاسو راتلی شي، کو نه یو پراپر چینل به یوز کوي، بارګیننګ څنګه کیږي یو بل سره، legal regulations د امپلویز لپاره legal regulations لري، امپلویر لپاره legal regulations لري. په دې کې تاسو دغه میکانیزم ګورئ چې دوه ته خپل کوم چې کوم انټرست وي دغه دوه انټرست پکې لایقيږي، رادر دن چې یو انټرست لایقيږي او د بل انټرست نه لایقيږي. نو تاسو به دغه شی هم ګورئ په امپلوی ریلیشن مینجمنت کې چې تاسو به د دې امپلوی د اسور چې کوم میکانیزم پوینټ دی د پروسس یا میتھډ چې دی کې د دوه اکونومیک انټرست لایقيږي یا اکوموډیټ کیږي. Third موږ سره د external environment. They کې the selling and buying of labor service also takes place in the context of external environment. The Omani government sets minimum standard of behavior for buyer and seller of labor service. اوس دې کې تاسو ګورئ د Omani government example ورکړی چې یو minimum standard دی، کو هغه سیلری لحاظ نه وګورئ، کو هغه ټایمینګ لحاظ نه وګورئ. څنګه زمونږ پاکستان کې یار minimum wage څومره دی دغه به دی به minimum څومره کار کوي، دومره غنټې به کار کوي، دا به څه benefits حاصل وي.
نو دغه شان دی دا په یو مارکیټ کې ټیکس پلیس راځي دې ته موږ وایو ایکسټرنل انوایرنمنت صحیح شو چې کوم کې موږ د امپلوي د بینیفټس لپاره هم سوچ کوو او امپلوي ریلیشنشپ also چې کوم دی بارګینینګ پاور کنه is also influenced by the balance of bargaining power at the sector and enterprise level. If a group worker who have been power to stop organization activities are willing to exercise the power that have exercised it successfully in the past, they will have relatively great bargaining power. That's the fourth component of employee relation. Or the fourth component چې کوم دی bargaining power دې کې مونږ کوو چې چا سره پاور شته د بارګینینګ ټیک شو امپلوي سره بارګینینګ پاور د چې څنګه مونږ د خبره کو سټریټیک مینجمنت کې یو ټاپ کنسپټ چې بارګینینګ پاور اف سپلایرز کو سپلایرز لګ وینو باغی سره بارګینینګ پاور زیاتې کو بایرز لګ وینو بایر سره بارګینینګ پاور زیاتې دې کې د خبره کوي چې یو ګروپ ته هغه د اورګنایزیشنل اکټیویټیز لکه امپلویز دی یونین دی هغه د امپلویز ورک ودرول شي صحیح شو نو اتوماتیکلی هغه سره بیا بارګینینګ پاور شته او هغه مطابق خپل خبره منوول شي چې او دا زما ډیمانډز دي دا مال دا کارونه تاسو وکړئ اذروایز مونږ چې کم دي تاسو لپاره بیا مخکې کار نه کوو چې سټرایکس راشي دا امپلوي سټرایکس کې چې مونږ له سیلري انکریز کې مونږ ته بینیفټس راکې مونږ ته در انسنټیوز راکې خو هغه سره بارګینینګ پاور وی کنه ځکه چې ته پته چیرې دینه په یو ورځ باندې 500 600 400 500 امپلویز لاړ شي اتوماتیکلی اورګانیزیشنز به څه کوي یا خو په ځای ودرېږي نو دغه ته مونږ بارګینینګ پاور وی دا دغه یو فورث کمپوننت دی how employee relation is viewed by managers, trade unions, individual employees and third parties. اوس employee relation management چې کوم employee relations چې کوم دی د employee relation management دا دې کسان ته خلک څنګه ګوري managers ته څنګه ګوري نمبر 1 دی کې دا 4 دی کنه نمبر 1 managers employee relations in terms of the following activities یو خو بدی creating and maintaining of employee motivation چې دی با دا ډپارټمنټ چې کوم دی مال امپلویز موټیویټ کوي دی مال امپلویز چې کوم دی دا غي یو proper rules regulation بدی مینټین ساتي rules regulation بدی کریټ کوي outstanding commitment from the workforce چې کوم ما سره لیبر دی به هغه به د مال کمیټډ کوي چې او دی یو پراپر دغه لپاره کار وکړي بیا میوچل بینیفیشل چینلز به دی ګوري کمیونیکیشن آل اوور د اورګنایزیشن چې یو بل د دې څنګه یو بل سره کمیونیکیشن کوي نو هغه کې به دی یو چینل چوز کوي یا ښه چینل به چوز کوي چې هغه کې هایرارکی هم بریک نشي خو یو بل سره هغه انټریکشن هم راځي پکې efficiency high level of راځي چې لکه goal attainment هم کیږي cost cutting هم کیږي چې زموږ خرچم کم راشي خو زموږ خپل هغه سټانډرډز هم اچیو کوو موږ خپل هغه ګولز هم اچیو کوو داسې ټرمز کنډیشنز چې کوم دي د امپلوي او د امپلویمنت هغه مینس کې چې کوم نیګوسییشن ټرمز کنډیشنز راځي هغه هم دی کوي ډیسیژن میکینګ وذ د امپلویز صحیح شو نو چې یو ډیسیژنز رالو برن ټاپ مینجمنت هغه به دی یو بل سره شیر کوي او انګیجمنت ان پاور سټرګل وذ ټریډ یونینز چې کوم ټریډ یونینز کې چې کوم دا څنګه موږ دا خبرو کوو ځکه چې بارګینینګ پاور خبره پکې راځي نو دی به کوشش دا ساتي چې او د پاور چې کوم یونین دی اگر سره دومره پاور نه وي دا یو میوچولی پاور وي راځي چې سبا هغه بلیک میل کوي نو نه بلیک میل کولی نشي دغه پاور سټرګل کې باغی سره هم دي ذکر کې دا د منیجرز داسې ګوري ټریډ یونینز چې وته ګوري د سیکنډ نمبر چې کوم دی ټریډ یونینز ټرن ټو سی امپلوي ریلیشن ایز دی کلیکټیو بارګینینګ اباوت ټرمز کنډیشن اف امپلویمنت دا غ سیم آی کې پاتې شو چې ځکه چې منیجر خو هم خپل بینیفټ ته ګوري خو دلته به ټریډ یونینز هم خپل بینیفټ ته ګوري خو دی وسر څه کار کوي دی وسر دا کار کوي چې یو خو به دی خپل چې کوم انډیویډوال شو یا ګروپ شو دی به هغه هم ریپرزینټ کوي چې دا غي کوم کانفلیکټ راځي ټاپ مینجمنت سره یو خو به دی هغه ریپرزینټ کوي بل پکې دا شو چې ابیلیټي اف امپلویز ټو انفلوئنس ایونټس ان د ورک پلیس چې اوس یو ایونت راځي کنه هغه مزهاب راځي دغه راځي دی به د هغه مطلب امپلویز ابیلیټي به د څنګه انفلوئنس کوي هغه به د امپروف کوي په ورک پلیس کې چې هغه ته سکیورټي چاته ملو شي ورک سکیورټي جاب سکیورټي دا نه چې یاره به زماره د کار خوښ نشو دی او باسي نه ریزنز به دغه به جسټیفیکیشنز به لکه پراپر ورک پلیس کې پراپر کنډیشنز دغه کیږي او دا به دی هغه امپروف کوي کنه فور د ابیلیټي امپرووینګ د ابیلیټي اف امپلویز لپاره به دی کار کوي regulation relationship with trade unions دی به دا کار کوي چې اولته منیجر څنګه خبره کوله چې را دی به خپل غ بارګینینګ پاور لپاره کار کوي تاسو ټریډ یونینز به خپل رولز ریګولیشنز لپاره کار کوي د نو دی کوشش دا کوي چې د مونږه امپلوي ریلیشن سره مونږه دغه شانته انډرستانډینګ وساتو انډیویډوال امپلوي ټن ټو سی اوس یو انډیویډوال امپلوي دی هغه دا ډپارټمنټ یا دا فنکشن څنګه ګوري هغه دا ګوري چې دی به زما د امپلویمنت کنډیشنز ښه کوي ماته پکې سیلری انکریز راځي ماته بینیفټس راځي ماته پکې سکیورټیز راځي
کوز بیا وایس اف گریوینسز لکه زما سه گریوینس زما سه ایشو ده زما سه پرابلم دی زه هغه هغې سره ډسکس کولی شم رادر دین چې زه پټ پاتې کېږم یا زما خبره به څوک اوري څوک دومره شته چې زما خبره به اوري کو د ده په ذهن کې څه آیډیاز رالو څه ویوز رالو د مینجمنټ باره کې دی هغه ډسکس کولی شي کلیرلی چېرې زموږ دغه ډپارټمنټ هیډ یا دغه ځای کې موږ دغه ایشوز دي او دغه موږ ډسکس کولی شو بل دی دا سوچ کول چې یو ډیسیژن میکینګ راشي پای کې موږ خپل یو بل سره شیرینګ کولی شو دغه هم په دغه امپلوي ریلیشن مینجمنټ کې انډیویډوال ورته داسې ګوري او تھرد پارټیز لکه څنګه زموږ ګورنمنت پالیسیز رالو ګورنمنت منسټرز رالو اټریبیوټرز رالو ججز سیول سروینټ چې کوم زموږ ګورنمنټل ډپارټمنټس دي هغې دا ګوري چې یو هارمونیس ریلیشنشپ وي هارمونیس ریلیشنشپ مطلب دا دی چې د امپلویز بینیفټ هم کار کیږي او د اورګنیزیشن کار هم کیږي خو الټیمیټلی بینیفټ چې کوم دی هغه د سیکټر ته ملاویږي او داسې یو فریم ورک جوړ شي چې هغه چې کوم رولز ریګولیشنز دي هغه پراپرلی مینټین کیږي د امپلوی او د امپلویر ترمنځ لکه امپلوی ته به وایي چې ته دوی له دا ویج ورکوه دغه شیزونه کوه څومره ټیکس جمع کوه هغې ته به وایي تاسو دا د خپل کارونه په ټاسک کمپلیټ کوئ تاسو به ایکسټرا کلیمز یا دا شیزونه به نه کوئ نو دی دغه غواړي بل پکې چې کوم دی community as a whole in dealing with the repercussion results of internal conflict decision making with the individual groups تاسو به د community results ته هم سوچ ساتئ community لپاره به هم سوچ ساتئ چې community پکې هم benefits وغیرہ موجود وي داسې پیس میکینګ ارینجمنټس په شي دی لکه ډپارټمنټس دي که نه جج فیصله کوي پیس میکینګ لپاره داسې کانفلکټ راشي او هغه په امپلوي ریلیشن نه سالو کېږي تھرډ پارټي دا وایي چې دا ډپارټمنټ چې کوم دی دی به دا ایشو سالو کوي rather than چې دی په کوټس ته راځي او دی دغه کوي نو دا به دی سالو کوي او اچیوینګ پراسپرس سوسایټي with justice او د سوسایټي لپاره به دی کار کوي چې انصاف څومره انصاف وي خو د دې کې د بینیفټ د سوسایټي له هم وي دا نه چې صرف امپلوي لپاره بینیفټ وي یا امپلویر لپاره سوسایټي لپاره بینیفټ وي چې هغې په امپلویر باندې هم څه ریسټرکشنز ولګي په امپلوي باندې هم څه ریسټرکشنز ولګي خو بیټرمنټ اف سوسایټي لپاره دا کار کوي Reconciliation by means of process leading to agreements that reflects the balance of bargaining power between buyers and sellers of labor is influenced by the economic and legal policies of government and the implementation of technological issues. دې کو سره په ډایګرام د خدا تاسو څخه وګورئ ډایګرام جوړ سوري مانه پاتې شوی دی اوس دي کنه کسٹمر شو سټیک هولډرز شو امپلویز شو امپلایرز شو ټیک شو هغه داسې وي چې هغې کې هغه فلنډ ریلیشنشپ ریسټور شي صحیح شو او هغه د ګورنمنټ پالیسي سره یا دې سره چې کوم دی هغه د هغې انفلوئنس پکې موجود وي ټیک شو هغه کو تاسو ټیکنالوژیکل چینج د وجې نه راولئ که اوس یو امپلوی دی هغه وایي چې یاره ما له ورکینګ کنډیشنز ښه کړه تاسو هغه ته ټیکنالوژي راولئ په مارکیټ کې چې په انډسټري کې نو هغه به هغې مطابق د هغه کار به اسان شي ګورنمنټ هم وایي چې تاسو ځان اپ ټو ډیټ کړئ نو تاسو ګوره سوسایټي لپاره هم بینیفټ شو تاسو خپل ځان لپاره هم بینیفټ وساتلو امپلوي هم خوشحاله تاسو هم خوشحاله ګورنمنټ هم خوشحاله سوسایټي هم خوشحاله دغه شان دی پکې مونږ دا ریکنسیلیشن مونږ یې ته وایو third party interventions in a situation where the employer and employees are unable to resolve اوس په دې کې دا خبر دی کې چیرې لیټ سپوز تاسو پکې د امپلوي او د امپلویر په منځ کې دغه نه ریزالو کېږي یو ایشو د هغه نه ریزالو کېږي نو په دې ځای کې بیا موږ اسسټنس والو د تھرډ پارټي دې کې موږ سره درې فارمز راځي کنسیلیشن میډیشن اینڈ arbitration اوس کنسیلیشن the role of third party is to keep two sides taking the system to reach their own agreement دی وی چې د دې کنسیلیشن دا مطلب دی چې د دوانو سایډز چې کوم دي د هغې ویوز ووري د هغې دوانو سایډ والي او دوانه چې کوم دی نو هغې یو اون اګریمنټ ته برابر شي یو ته موږ ته خپله خبر وکړه بل ته موږ ته خپله خبر وکړه بیا یو دوانه یو بل سره داسې ځای کې اګري شي چې هغې یو خپل اګریمنټ ته راشي صحیح شو او بیسیکلی دا یو ډسپیوټ ریزولوشن میکانیزم دی where the parties to a dispute including future interest disputes agree to utilize service of conciliator who meets the څنګه زموږ یو جرګی ټیک شو دې کې تاسو وګورئ دوانه خپل ختم کړي دوانه خپل ټینشن ختم کړي دوانه خپل ایشوز کړي دي دوانه خپل انټرست کړي دي دوانه خپل سولوشنز هم ورته پرووایډ کړي صحیح شو خپل سیټلمنټس هم پرووایډ کړي نو دی بیسیکلی د مین رول دار چې دی به دوانه پارټیز په منځ کې چې کوم ایشوز دي هغه سالو کړي دوانو انټرست لپاره هم سوچو کړي یو انټرست هم د بل انټرست هم صحیح شو او دا خود د ډیسیژن داسې امپوز کیږي نه ډایرکټ په پارټیز باندې
جرګه کې خو چې به صحیح فیصله وکړه خبره ختمه، خو که د رول د جرګې والي د خو جرګې والا خپل ډیسیژن امپوز کولی شي، دی امپوز کولی نه شي، دی صرف دواړو لپاره یو وی اوټ خولی شي، ګوره دا لاره چوز کړه، دا لاره چوز کړه، دا لاره چوز کړه، دا لاره چوز کړه. یو فرندلی کس دی که نه، دوه کسانو ترمنځ یو ملګری راشي، دواړه پارټیز خبرې ووري، دواړه ورته خپل ایشوز او سکیورټیز او چې کوم انټرسټ کې دي هغې مطابق دی دواړو ته یو لاره وښیي. ما د سره دا خبرو شو، تا سره مې دا خبرو شو، رجی دا به یو ډېر دغه وي څو پورې چې پرمیشن نه ګیون، ټیک شو. او اګریمنټ چې کله ریچ کې دا به انفارمل وي، ټیک شو، والنټیرلی وي چې هغې دا ریجیکټ کوي، کو فارملی اړوي، کو لیګل ډاکومنټ ته اړوي، او کو هغې مطابق دی یو خپل ډیسیژن ځلي. اربیټریشن شو پکې، arbitration کې چې دې کې removes from employees and employees control over the settlement of their differences. Here both side case decides the solution of the parties differences by making an award, or both parties have voluntarily agreed to arbitration are morally obliged but not legally bound to accept the arbitration award. In Oman article 96 دا اوس د دې خپل example پکې ورکړی، the board has the right to call a witness, appoint experts. دې کې دا وایي چې یاره د امپلایرز او امپلوي چې کوم د هغې هغه کنټرول دی په سیټلمنټ باندې دی هغه ریموف کړي او دی په خپله یو ډیسیژنز برابروي. صحیح شو. او هغه سره د دواړو سایډ کیسونه وي او هغې مطابق هغه یو سلوشن پرووایډ کړي ورته چې تاسو به دغه کوئ. صحیح شو. بیا دواړه سایډ چې کوم دي نو هغه هغې مطابق هغه ایوارډ کینسل کولی شي. نان لیګلی باوند لکه مطلب هغه لیګلی باوند نه دي. صحیح شو. خو پکای چې دا ایکسپټ کړي او دې کې بورډ سره دا رایټ دی چې هغه یو وټنس هم کال کولی شي چې یاره صبر وکړه زه یو ګواه راولم چې دې څه وي دې باره کې، زه کسټمر راولم چې کم کس دی کم غلط دی نه جي دې کې لکه خامخا هغې به خپل پوره کیسز کې دا ټوله ډسکشن پکې کېږي ورسره، دې خپل ډاکومنټس پکې راغوښتي شي او اینډ هغې ډیسیژن چې کوم دی نو هغه به بایډنګ اپون the decision reached will be binding upon both the parties. چې کله ډیسیژن راورسي نو هغه ډیسیژن په دواړو پارټیز باندې لاګو وي. بل دې کې موږ سره انډسټریل سینکشنز رالو. The use of industrial sanctions is generally a last resort, but it is costly to both sides and impose them on each other. The mentions is available closing down the factory, relocating operation on the other side, dismissing employees who participate in industrial action. اوس مطلب دې کې تاسو دا کار کولی شي که نه چې دا یو اخرنۍ لاره ده. صحیح شو. خو دې کې دا دواړو پارټیز لپاره ډېر کاسټلی وي. فار ایگزامپل اوس یو کس دی هغه راشي امپلویر دی هغې څه اکشن داسې وکړي د هغې د وجې نه نشي ریزالف کېدی نو هغې لکه فیکټري مونږ کلوز کولی شو، فیکټري بل ځای ته تللی شي، هغه امپلوی فایر کېدی شي خو هغه څه داسې اکشن کې انوالو چې هغه د ارګنایزیشن لپاره خطرناک دی نو دغه حوالې سره هم دې ډسکشن کوي. دې ته مونږ انډسټریل سینکشنز وایي. دا زیاتر په انډسټریز باندې راځي او د دې مین سینکشنز چې کوم دي که نه دیټ امپلویز کین امپوز ان امپلویرز آر چې کوم امپلویز په انډسټریل سینکشنز په امپلویر باندې افیکټ کوي نو هغه دا دی چې لکه دې مونږ ته اوور ټایم لګوي، اوور ټایم را باندې مه کوي، ایکسټرا کوي نو پیمنټ را کوي، ورکینګ ټو رول چې مونږ ته خپل ورکینګ کنډیشنز پته وي، جاب ډسکرپشن دا ټول جاب ډیفینیشن دا شي، امپوزینګ آن سلیکټیو سټرایک چې مونږ یو سټرایک کوو دې په هغې باندې امپوز ولګي تاسو مه کوئ، کالینګ اوټ ان ا سټرایک او دغه شتون چې مونږ یو سټرایک راغوښتو په دې باندې مونږ ته بیان ولګېدو نو لکه دغه قسمه شیزونه باندې انډسټریل سینکشنز راځي. امپلوی انوالومنټ اینډ پارټیسیپیشن دې کې دا وي چې تاسو امپلوی چې کوم دی هغه سره چې څومره انفارمیشن دی هغه تاسو زیات نه زیات ولا ورکړئ. ټیک شو. چې څومره هغه سره زیات انفارمیشن وي هغې عمره به هغه تاسو سره کمیټډ وي ارګنایزیشن سره، ځکه چې کله هغه سره انفارمیشن وي هغه مطلب دا چې هغه خپل ځان یو پاور کې ګڼي چې یس ما سره دومره پاور شته یا ما سره دي چې دي او دي ما باندې دومره ټرسټ شته، دی په ما اعتبار کوي، دی ما سره یو ښه تعلق ساتل غواړي نو دیټس وای دی ما ته هغه انفارمیشن راکوي. د دې د وجې نه به هغه کمیټډ وي تاسو سره او چې یو امپلوی کمیټډ وي نو هغه به نور امپلویز هم کمیټډ کوي، هغه به نور امپلویز تاسو سره هم ریټین ساتي.
هغه د وجه نه چې تاسو سره یو کمیټډ ورک فورس جوړ شي نو هغه تاسو ډیر افیشنټ او افیکټیو اپریشن کې تاسو ورکنشن کې لکه مطلب تاسو د اورګنیزیشن جو پرفارمنس هاستر روان شي په دې کې چې کله مونږ انټروډکشن کو د امپلوي انوالومنت میکانیزم مینجمنت نو دا خبره کوي چې دینه مونږ کانسنټس اف د امپلوي ټو اټس پروپوزډ اکشن اون د بیس اف کمیټمنټ رادر دین کنټرول نو دې کې بیا هغه اکشنز ورکیږي چې تاسو په دې باندې کنټرول نه وي خو تاسو هغه اکشنز چې کوم دي دا تاسو دا کمیټډ شو کوي مطلب تاسو ایډیاز ومونږ ګورو تاسو ایډیاز ومونږ اورو پاګه ته مونږ ټایم ورکو پاګه باندې اکشن زلو ارڅ بکو خو دې مطلب دا نه چې هغه امپلوي چې کوم دي پاګه ټاسک باندې کنټرول شته نه دې مطلب بداني لکه هغه پاور خو بیا مینجمنت سره دی participation کې by extent to which employees are involved with management in the decision making machinery of the organization دغه دا خبر او ماغه سیم خبره ده چې امپلوي پارټیسیپیشن دې ته و چې یو امپلوي کم حد پورې تاسو سره انوالو دي چې په ډیسیژن میکینګ کې تاسو راځي یو اورګنیزیشنز کې یو پرابلم رالو هغه څومره تاسو سره ډیسیژن میکینګ کې تاسو خپل امپلوي انوالو کوي لکه په دې کې د کنسلټیشنز بارګینینګ پاور ریپرزنټیشن اف د بورډ تاسو هغه بورډ تراولې تاسو خیال وکړئ چې کوم اوس एग्जांपल وایي د برینز کې چې کله پارټیسیپیشن بورډ اف سټډي راشي نو انډستری نه کس راشي اولډ امپلویر راشي دغه قسمه دا ټول راشي نو هغه مطابق هغه خپل هغه ټول ډسکشن وغیرہ کوي او د ډیسیژن چې کوم دی هغه ایکسپټ او ریجیکټ کی دي شي د امپلویز ټیک شو دا مینجمنت سره ضروري نه چې مینجمنت بخامخه هغه ډیسیژن ایکسپټ کوي یا به ریجیکټ کوي نو کې دي شي ایکسپټ کوي کې دي شي ریجیکټ کوي کې دي شي وتی امپروومنت پکې راولي دا د مینجمنت ډیسیژنز دي ایم چې کوم د دې هغه د چیر د نن سبا چې کوم انوایرنمنت دی لکه فرام د لاست 25 ایئرز یو کمپټیشن انکریز شوی دی نو دغه وی چې تاسو دا کمټمنټ سټریټیز چې کوم دا ډیر زیات ریکوایرډ چې څومره یو امپلوي کمټډ وي هغه عمر هغه تاسو سره پارټیسیپیشن کوي ښه انوالومنت کوي په دې کې هغه دا کوشش کوي چې را اورګنایزیشنز لپاره دي چې هغه یو خو د هر یو امپلوي یوازې کمټمنټ انکریز کوي بیمنه اورګنایزیشنز لپاره دي چې هغه د کسٹمر نیډز فولفل کوي او هغه مطابق چې کوم مارکیټ کې چې کوم چینجز راځي هغه د هغه مطابق کوي کو هغه د امپلویز لحاظ نه کوي د کسٹمر لحاظ نه چې هغه وته فولفل کوي هغه نیډز فولفل کوي درې منه پکې به دا وایي چې اورګنایزیشنز لپاره دي چې هغه خپل پرفارمنس او پروډکټیویټي هم انکریز کوي چې نیو میتھډز راولي ورکینګ کنډیشنز کې نیو ټیکنالوژي یوز کوي چې نیو ټیکنالوژي یوز کوي اتوماتیکلی امپلویز باندې برډن کم راځي نو هغه به هم خوشاله تاسو هغه لکه هاند ریټن هغه یو ټاسک کمپلیټ کړئ ډاکومېنټیشن هغه برابرۍ نو دینه خانه چې هغه ډاکومېنټیشن په ایمیل کې راشي بس هغه به یو ځای ته کاپی پیسټ کې پرینټ پې کې هغه به کې ځان سره به ریکارډ برابر کی هغه ته ټیکنالوژي ده کنه او بل امپروو سټیسفیکشن اف امپلویز ټو ګیټ فرام देयर ورک چې هغه کوم خپل کار کوي کنه هغه نه چې هغه سټیسفاید وي دا به د امپلوي انوالومنت پارټیسیپیشن یو بل ایم راځي او هر امپلوي ته اپورچونټي ورکي ایکوال اپورچونټي چې تاسو په ډیسیژن کې انوالو شئ تاسو انټرست دې کې زیات دی تاسو په دې باندې کار وکړئ تاسو بینیفټس ملایويږي ریوارډز ملایويږي دا یو کمټمنټ سټریټجی ده سو پر دا امپلویز نه کړي لکه دا ټول سو پر امپلوی دا ټول کارونه نه کړي امپلویر نو امپلوی به هغه ټایم پورې کمټمنټ نه کوي چې دا کارونه امپلویر او کې هغه به یو کمټمنټ سټریټجی طرف ته راځي او امپلوی پارټیسیپیشن انوالومنت په زیاتېږي مینجمنت ته پکاره چې هغه ته خامخا جاب سکیورټي د حاضر وته سوچو کې دا هغه چې کوم سیلریز دي دا هغه چې کوم امپلویمنت کنډیشنز دي هغه ته ول ډیره سوچو کې ټریننګ دی ول ورکې ریټیننګ لپاره سټریټجیز دی امپلیمنٹ کی چې کوم خای امپلویز دي سیف ورکینګ انوایرنمنت ورته ورکی او بیلنس چې کم دی د هغه خپل صحت حواله سره د هغه د کار حواله سره هغه د خپل ډیفرنٹ فیسیلیټیز وی د هغه د ویل بینګ باندې سوچ ساتي دغه حواله سره د هم هغه سوچ کار وغیرہ کوي بیا د انډستریل سرویسز یو سروې د 49 اورګنایزیشنز په کې ټیک شو دا یو سروې د تاسو اساینمنت په دې کې تاسو سلاید نمبر 29 دی پکې 29 دا تاسو وګورئ په دې میدان پوي کې دا یو سروې شی او دا غي دا ریپورټس راغلي ټیک شو دا هم اساینمنت شو تاسو لپاره د امپلویر اسوسییشن دی ټیک شو امپلویر خپل اسوسییشن د دې داسې ډیفاین کیږي چې اورګنایزیشن دی دا غي ممبرشپ چې کمپوز دی هغه د امپلویرز نه جوړ وي صحیح شو خو دا غي مین پرپس دی چې زموږ کوم رولز اند ریګولیشنز وی د امپلویر او د امپلوی سره یا ټریډ یونین سره دی په دې کې هغه ګوري صحیح شو اوس د دې څنګه د امپلوی خپل یونین سره د امپلویر هم خپل اسوسییشنز وی نو د هغه بیجر فنکشن څه شي یو خو ډایرکټ نیګوسییشنز وی کلیکټیو اګریمنت لپاره چې کوم ټریډ یونینز راشي هغه سره یو کلیکټیو اګریمنت کوي نیګوسییشن کوي سټرایک رالو هغه سره خپل نیګوسییشن کوي بیا دې کوم خپل ممبر دي هغه ته پردا دي سیست کې چیرې تاسو د ریزولوشن چې کوم یا د ډیسپیوټ چې کوم دا تاسو سولو اوټ کوي صحیح شو مطلب تاسو انډایرکټلی هیلپ ورکوي
چې هغه هیلپ سره چې ممبر سره چې دا زمونږ د انډستریل ریلیشنز چې کوم دي دا ډېر زیات ماټر کوي تاسو هغه هیلپ سره هغه ګرو کوئ بل representing its member views and interests into government and other agencies تاسو د دې خپل ممبر چې کوم دي د هغې ویوز چې کوم دي تاسو د هغې انټرست چې کوم تاسو هغه ګورنمنټ ته نور چې کوم ایجنسیز دي چې کوم کاونسلز دي بورډز دي هغې تاسو دا ورکوي چې د هغې ویوز تاسو ورته شو کوئ ټیک شو او هغې مطابق هغې ته هیلپ آوټ میلاویږي نو دغه دا د یو خپل اسوسییشن دی بیا میتھډز اف گینینګ امپلوي کارپوریشنز دا د خپل میتھډز دي چې را امپلوي کارپوریشنز به تاسو څنګه کې ریپرزنټیشن به تاسو یو کې پارټیسیپیشن به سو کې کنسلټیشنز پکې راځي ټیم ورک پکې راځي ټیم ورک بیا لکه کنسلټیشنز او ریپرزنټیشن خو مونږ ذکر وکړو ټیم ورک تاسو بیا دا ګوري چې را ټیم ورک په یو کس ولې کې چې دا جاب خپل سټیسفاید وي هغه موټیویټډ وي هغه لویل اورګنایزیشن سره هغه بزنس پرفارمنس سره باندې پوي وي او امپلوي چې کوم دي شیر اونرشپس هغه تاسو لکه مطلب هغه د خپل ځای کې وګړي شیر اونرشپس په کې وته ورکی بیا د دې د ایڈوانټیجز دي چې را د دې کې سټاف موټیویټ کیږي هغه انکریج کیږي چې نور خکارو کی ځکه چې هغه ته په پروفټ کې حصہ ملاويږي او دا هغه میکسیمم بنفټ دا چې څومره کانفلیکټ راځي ټاپ منیجمنت یا ورک فورس باندې هغه پکې کمیږي کوالټي سرکل پکې وګوره بیا د دې دا ایڈوانټیجز دي چې د دې هم ورکرز موټیویټ کیږي چې څومره تاسو کوالټي سرکل خي ټیک شو کوالټي اویرنس تاسو خلکو شي خلکو ته اټ د اند چې کوم پروډکټ هغه یو کوالټي اویرنس خلکو ته ورکول شي جاب سکیورټي ورکول شي امپلوي چې کوم دی هغه چې څومره زیات خکار کوي هغه عمر باغ لویل وي هغه ته ایکسترا افرز ملاويږي هغه ته ایکسترا ریوارډز ملاويږي یو ښه فیوچر بوته ملاويږي ایکسترا بینیفټس بوته ملاويږي نو هغه ته پته چې زموږ جاب سکیورټي ده گریوینسز ختمېږي یو په دوه مینس کې چې کوم پرابلمز راځي ایشوز راځي mishaps راځي مس انډرستانډینګ راځي دا ختمېږي پکې اوس grievances is complained by an employee that something that the manager behavior has breached his or her employment rights لکه په دې کې چې امپلویر دی هغه داسې رائټ والی چې هغه د یو امپلوي خپل پرسن رائټ او هغه ولدي دغه کې هغه په خفای او دې ځکه به دی هغه grievance دې ته موږ وایو grievance ټیک شو او grievance may be felt by a group لکه دا یو ګروپ کې هم کې دي شي او دا یو انډیویډوالي هم کې دي شي خو دا unresolved پاتې شو نو دا یو ډیر میجر کلیکټیو کلاش ته ځي او دا غي د وجه نه بیا دا خبره ټریډ یونین ته ځي لیبر یونین ته ځي نو په هغه کې بیا د ټول زیات مسائل کېږي نو امپلویر ریلیشن ډپارټمنټ ته پکار دی چې دی په دغه grievance باندې کار شروع کی ورکینګ په شروع کی the purpose of grievances is produce د یو خدای چې دا یو ډیر د دې به مین کار دی چې ensure that fair and consistent treatment of employees چې هغه ته به fair او یو ښه treatment ملاويږي بل چې کوم هغه unpredictable actions دي د هغه risk په هغه minimize کیږي ورته او دا مو ته چې grievances موږ څنګه clarify کوو ټیک شو یو ښه relationship ساتل غواړي environment کې د employee relationship چې employee relation سره هغه یو ښه commitment relation به سره بیا help the employer to avoid disputes او employer ته پرسو وایي چې دې نه دا ایشوز به داسې موږ سولف کو تاسو به خپل پرسنل مین انوالو کېږي دا غزینو کې او چې کله دا تاسو مینیج کوئ یو مینیجینګ امپلوي چې کله امپلوي تاسو مینیج کوئ نو مینجمنت ته پکار دی چې هغه لکه فیرنس ساتي ټیک شو کنسستنسي ساتي ریپرزنټیشن ساتي پرابلم ساتي چې را په دې کې امپلوي دا نه فیل کوي چې او ما سره زیاتې روان دي ټیک شو هغه دا فیل کوي چې او زما خبره به هغه ته رسي ما سره یو لیګل جسټس به برابرېږي نو راده دن چې هغه بیا به د ایشو یونینز ته وړي هغه به تاسو سره خپل سولف کوي بیا پکې ټریډ یونین داسې ډیفاین کیږي as an area organization چې د هغې ممبرشپ د هغې امپلویز د هغې ممبرز وي ټیک شو او هغې ارګنایز کوي ریپرزینټ کوي د امپلویز انټرست په یو ارګنایزیشن کې دننه په سوسایټي کې دننه او د هغې مین مقصد دی چې زموږ چې کوم رولز ریګولیشنز دي هغه یو پراپر ډایرکټ پروسس نه تیریږي یو کلیکټیو بارګیننګ مینجمنت سره ډسکشن کیږي او هغې په ترو بیا هغه ریلیشنشپس بلډ اپ کیږي او ټریډ یونین بیسیکلی وي د امپلویز بیا د دې فنکشنز څه دي د یو پاور هغې سره ډېر زیات پاور اکنامک ریګولیشنز جاب ریګولیشن ممبر سروس او سیلف فلفلمنټ اکنامک لحاظ نه هغې خپل ریګولیشنز وي د جاب خپل ریګولیشنز وي دې سره به پاور هم وي دې سره د خپل ممبرشپ یو سروسز وي چېرې دا د فیسیلیټیز سیلف فلفلمنټ هم پکې خپل ځان لپاره پاتې هم کار کې دا ردي هم یو دغه دی اگین پکې د عمان اگزامپل ورکړی دی دا تاسو بیا خپل یو سیلف اسایمنټ کې دا تاسو وګورئ چې د هغې یو خپل لا ایشو کړی و څنګه زمونږ دی که نه چېرې د دې به خپل دومره سیلریز وي دومره ورکینګ کنډیشنز وي دې ته به دا د بینیفټس میلاویږي دا د دې رایټس دي
دا هم د دې objectives دا دي بیا these are all your home assignments ټیک شو تاسو په دې باندې ورکینګ وکړئ دا تاسو لیکچر نمبر 1 to 4 دی په دې باندې تاسو ډسکشن وکړئ تاسو وګورئ کم ځای کې تاسو ایشوز دي تاسو ما سره ډسکس کولی شئ